د بېنظیرو روپۍ به کومو زنانو ته میلاویږي. نوی قسط شروع دی نو ځینې کسانو ته دا پته نه لګي چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. په دې کې ځینې نوي کسان دي او ځینې زاړه کسان دي. زاړه کسان هغه دي چې هغه د مخکې نه دا روپۍ اخلي نو هغه وایي چې دې ځل موږ ته دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي، ځکه هغو دوباره اندراج کړی دی. په هغې کې د ځینو کسانو سکور چې دی هغه د 32 نه په پورته ختلی دی او ځینې داسې نوي کسان دي چې د هغو سکور د 32 نه په کمه دی یا ورته 15,000 روپۍ چې دي د حکومت هغه میلاو شوي دي. نو په هغې کې موږ تاسو ته ویلو چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل نو هغه کسان هم بار بار دا تپوس کوي چې دې ځل به موږ ته دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. نو دې ځل به موږ تاسو ته 13,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. یو خو زوړ قسط دی 13,500 روپۍ په اولنۍ پیره چې کوم کسانو نه اخیستی نو هغو ته به دا دویم 13,500 روپو دا قسط چې دی دا به ورته هم میلاویږي. بل په ځینې علاقو کې اوس هم هغه زوړ قسط چې دی دا چلیږي. نو زوړ قسط چلیږي داسې نه چې تاسو وایئ چې دا نوی قسط دی. نو دغه نوی قسط نه دی، اوس دوباره نوی قسط چې دی هغه شروع شوی دی 13,500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. بل دا هغه زنانو ته میلاویږي چې کومو زنانو ته تیر شوی 13,500 روپۍ کم قسط چې شروع کېدو نو هغو ته میسیجونه راغلو چې ستاسو په اکاونټ کې 13,500 روپۍ جمع شوي دي او بیا هغه روپۍ د هغو نه واپس شوي وي. نو هغه زنانو ته چې دی هم به دې ځله دا 13,500 روپۍ میلاویږي. دغه شانتې ځینې 15,000 روپو والا دي 15,000 روپو والا دی هغه بار بار دا تپوس کوي چې موږ ته به دې ځله دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. نو که کله تاسو ته د 81 نه میسج راغی چې تاسو په اکاونټ کې دا روپۍ جمع شوي دي نو دا به تاسو ته میلاویږي. خو هسې د تلو کوشش مه کوئ چې تاسو لاړ شئ او خپلې روپۍ چک کوئ. چې کله درته د 81 نه میسج راشي نو تاسو لاړ شئ نو تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا میلاویږي. په دې کې ځینې زاړه کسان دي که هغو 13,500 روپۍ راغستې نو هغو ته به دا میلاویږي. که ستاسو سکور د 32 نه پورته تللی نو بیا ستاسو دا اخرنی قسط دی دا به تاسو ته میلاو شي. خو په راتلونکي وخت کې چې دی دا روپۍ به تاسو ته نه میلاویږي. نو کومو زړو کسانو چې د مخکې نه دا روپۍ راغستې هغو ته به دا میلاویږي او نوي کسانو ته چې دی هغو ته به د 81 نه میسج راځي نو د هغې نه وروسته تاسو ځئ او خپلې روپۍ راخلئ. خو دا معلومات کوئ چې ستاسو په علاقه کې شروع شوي دي که نه دي، ځکه زوړ قسط چې دی هغه اوس هم چلیږي او نوی قسط چې دی په یو څو ضلعو کې شروع دی او په دویمه مرحله کې چې دی نور ضلعې چې دی هغه هم په دې کې شامل شي.